پروګرام کې هرکلی قدرمنو کتونکو د پروګرام دویمه برخه ده. په دې برخه کې به ځو جنوبي وزیرستان طرف ته. او څنګه چې تاسو ته پته ده جنوبي وزیرستان د ترهګرۍ خلاف جنګ کې دغه ضلع چې دغه ډېره زیاته ځپلې شوې وه. د هغې نه پس د فاټا انضمام نه پس چې دی په دغه کې ترقیاتي کارونه هم پیل شوي دي. د دې سره د پولیس نظام هم راغلی دی، عدالتي نظام هم راغلی دی، او نور چې په هسپتالونو کې په سکولونو کې چې دی په هغه کې هم ترقیاتي کارونه شروع شوي دي. خو ولې که بل خوا وګورو دغه کارونه چې دي هغه د سستروۍ ښکار دي چې له وجې ولس چې دی هغه پریشانه دي او د حکومت نه چې دی هغه ګیلې هم کوي. لومبې دا رپورټ ګورو، بیا راځو په دې باندې خبرې اترې کوو. جی بالکل عدنان، دا وخت تاسو کتلی شئ موږ په جنوبي وزیرستان کې موجود یو. لکه څرنګه جنوبي وزیرستان سیمه چې کومې دي دا ډېرې زیاتې ښکلې دي. دلته ټوریزم چې کوم دی هغه ډېرې زیاتې مواقع دي. نو چې کومه د جنوبي وزیرستان چې کوم ټور دی وزیرستان سایکلیسټ کومه ریلي ده نو هغه د وخت کې تابع کړې شوې ده. په درې حصې باندې تابع کړې شوې وه. د ټانګ نه روان وي د ډیخانه او ټانګ ته راغل، د ټانګ نه ګوملزام ته، بیا ګوملزام نه وانې ته. دا سایکل ریلي چې کومه وه دغه اف سی ساوث په مرسته سره تابع کړې شوې ده. نو په دې کې چې کوم خیبر پښتونخوا ټوریزم اتارټي چې کوم غړي دي هغه هم دي ورسره. پاکستان سایکلیسټ اسوسییشن چې کوم دي هغه هم راغلي دي دلته. د وخت کې دلته تاسو کتلی شئ چې کوم رنګارنګ تقریبات چې کوم دي هغه تابع کړي شوي دي. نو په دې حوالې سره جنوبي وزیرستان کې چې کوم یقینا چې کومه دهشتګردي تېره شوه هغه نه پس امن راغلی دی په دې سیمه کې. اوس نو په دې لړ کې چې کوم امن دی یا خوشحالیانې چې کومې دي هغه نن منځلې شي. په دې سیمه کې چې کوم بېلابېلو سیمو سره تعلق لرونکي خلک دي هغه راغلي دي. دې وخت کې مونږ به ځو مخکې چې کوم د سایکلیسټ دي هغې سره هم به خبرې کوو، او ورسره چې کوم افیشل کسان دي هغې سره هم خبرې کوو. د دې سیمې خلکو سره به خبرې کوو چې دغه چې کوم سایکل ریلي ده دغه بنیادي مقصد څه دی او په وزیرستان کې امن بحال شوی دی، او ورسره چې کوم ډیولپمنټ کارونه دي یا چې کوم ټوریزم دی هغه ته وده ورکولو دپاره نور څه قسم ګامونه اخیستل چې کوم دي هغه پکار دي. مونږ د دغه خلکو سره خبرې کوو. देखें जी, मेरा ताल्लुक कराची से है और हमने वज़ीरस्तान के बारे में जो सुना वो टीवी से ही सुना और जो हालात के बारे में पढ़ा वो अखबार में ही पढ़ा. लेकिन यहाँ आके हमें अंदाज़ा हुआ कि ये कितना इलाका खूबसूरत है, यहाँ के लोग कितने ज़बरदस्त हैं और साइकिलिंग करके आपको एक बेहतर मौका मिलता है किसी भी शहर किसी भी जगह पे जाके उसका अंदाज़ा लगाने के लिए, क्योंकि साइकिलिंग रोड पे होती है. और हमने DI खान से स्टार्ट किया वज़ीरस्तान आके. यहाँ पे जो हमने यहाँ की खूबसूरती देखी, लोगों का जो है वो हॉस्पिटैलिटी देखी और हमें बहुत अच्छा लगा. और ये एक बहुत बड़ा टोकन है दुनिया के लिए कि पाकिस्तान और वज़ीरस्तान में अमन जो है वो बहाल हो गया है. स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ वज़ीरस्तान में कोई मसला नहीं है और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इवेंट्स और हेल्दी एक्टिविटीज़ मुनक्किद हो सकती हैं. और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल भी ये इवेंट दोबारा मुनक्किद होगा. जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन आपके सामने हूँ, ठीक है. और मैं समझता हूँ कि क्योंकि कुछ लोग बातें करते हैं, लेकिन मैं उनको इनवाइट करूँगा कि वो यहाँ पे आके देखें, इनकी मोहब्बत, इनका प्यार, इनका खलूस आके देखें. यहाँ पे आके जब हम वहाँ से चले थे तो हमें भी इसी तरह के लोग एक खौफ, तो हमने कहा कि हम जाके देखेंगे. और अल्लाह की करम नवाजी है कि आज हमने ये हमारे तमाम लोगों ने, साइकिलिस्टों ने ये महसूस किया है कि इससे पुरअमन एरिया और ख़ूबसूरत एरिया और प्यार मोहब्बत करने वाले लोग पूरे पाकिस्तान में नहीं है. मैं उन लोगों को भी दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी आँखों से आके देखें कि ये कितना खूबसूरत इलाका है. और डेढ़ शखंद के और इंतजामात मंगदा आर्मी वाला से बहुत खुशहाल हो, डेढ़ खुशहाल हो, डेढ़ सजाई दे द शुक्रिया मुझ अदा को चीज़ मदा पारा दायर रेस ये दे इंशाल्लाह का खुदाई करो बल कार बया मुझ ब्याह राजू बलूचिस्तान गए और दारेस तमाम ढेर मेहनत करें. दारेस डेरा इस्माइल खान से शुरू सो टोटल 175 किलोमीटर दलता इख्तिताम पसीर वसो परुन मा फर्स्ट पोजीशन हासिल की नन सेकंड रालम ډېر ښه خوند یې وکړو. داسې خلک وو او ډېر ښه علاقه وو. اول خو زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې دې ایونټ ته تاسو کوریج ورکړو. څنګه چې تا خپله وویلې دا چې کوم درې ورځې اکټیویټي وه د ډی خان نه چې کوم سایکلسټ روان شوي نن د هغې کلوزینګ ډی ده په وانا کې په وزیرستان کې. نو د دې چې کوم غټ ابجیکټیو او کوم غټ میسج دی نو هغه دغه دی چې یو پرامن او وزیرستان چې په هغې کې داسې قسمه اکټیویټیز کېږي د ټوریزم نو هغه ریفلیکټ کوي چې د دې خلکو سوچ سره او دا خلک څومره مینه او محبت ساتي د امن او امان سره.
نو د دې ایونت چې کوم دا ډېر سکسسفل او تاسو خپل باندې وکتل چې څومره په ښه طریقې سره دا پروګرام شروع شو دا غزینه او نن دلته د اختتام شو او ان شاء الله فیوچر کې داسې د حکومت د طرف نور پروګرامونه هم پلان دي نو هغه به هم کیږي ان شاء الله. زه خانزیب او ډي پی او ساوث وزیرستان تاسو ته مخاطب یم. نن چې دا کومه اکټیویټي دلته شروع ده یعنی دا سایکلینګ ریس دا یو ډېر ښه اقدام دی او دې کې موږ څومره چې سټیک هولډرز دي ټولو په شریکه باندې د ټولو یو ډېر ښه کوارډینیشن دی او د هغې سره چې کوم دی موږ دا کوشش کوو چې دا موږ کامیاب کړو او بلکې کامیابۍ تقریبا اختتام ته رسېدلې ده. بس یو ایونټ پاتې دی دا چې کوم کلوزینګ سرمنی یا پرایز ډسټریبیوشن دا پاتې ده. دا یو ډېر ښه اقدام دی لکه څنګه چې ما وویل او دا چې کوم دی د دې مقصد بنیادي دا دی چې موږ نړۍ ته او بلکې ټول چې څومره خلک دي دې ته دا پیغام ورکو دا میسیج ورکو چې وزیرستان کې امن رالو ان شاء الله چې مزید موږ غواړو چې داسې اکټیویټیز نور هم جاری وساتو او د دې لپاره چې یو ښه ایمیج ورکړی شي ټولې دنیا ته چې انشاءالله وزیرستان کې امن دی وزیرستان کې جنگ نشته. بشکه دا مثل که د امن زنده مثال دی کنه که امن نه وای دا دولت چیرې راتلی شول کنه مخدس حالت وکنه چې دولت شیشه د وزیرستان نوم خاص خلک ودرېدل کنه ویس دا د امن یو لکه ژوندی مثال دی کنه چې خلک در مختلف علاقې نه د وزیرستان ترسي د ټور په دغه باندې سایکلیسټ رسېدل. دغه ریلی نه د میش په علاقه کې یو دغه تبدیلی غټه وروشي چې په خلکو دا شعور پیدا شي چې جسمانی چې کوم ورزش ته دا انتهایی ضروری دی د انسان د جسم لپاره ځکه چې نن سبا خلک په موبایلونو په ډېر شان کې مصروف دي دا شی مکمل ویر کړی دی او دغه چې کوم ریلی دو دغه میش د خلک د دا وشي چې په وزیرستان کې امن دی او لکه دمر لري علاقې نه خلک شپور امن یل ترول دا ډېره غټه خبره ده میژه وطن لپاره. په ټول نه مخه خو تینک یو میډیا ولا او میژه ویلکم یی دا سایکلیسټ ته چې د روغله لیدای نه ثابت کیږي چې وزیرستان یو پر امن علاقه دو او همیشه مخکې چې کوم حالات وی بدل شوی دی وسپیرا علاقه پر امن دو او میژه دا سي چې د امن په نوم باندې په میژه کې مې په باندې لګېدلې دي په چار دو چې دا چې چګې شي کنه دلته همیشه د امن او چې کیما فضا دو دا قایمه او دایمه وسوتل شي. په ټول نوال خو میژ دغه سایکلیسټ وزیرستان پر تاګ مند خوشامدید یی او میژ دا یی چې وزیرستان عوام د سارانه و دهشتګرد او ویس نه د دهشتګرد او دلته د دهشتګردۍ فضا قایمه شوې وه نو ګورنمنټ نه میژ د ریکویسټ کی چې په میژ باندې کې مې دبې لګېدلې دي دا ختم شي او دا ثبوت ای تاسو وینئ چې نن په وزیرستان کې صرف دا نه نور ډېر ایونټ وشول نو دلته د بد امنۍ څه داسې خبره ونه شوله. ډېره خوشاینده خبره ده چې د کوم سیلګري راغلي دي دا ته نن په لارې ډېر استقبال وشه چې د کلا د وانه جنوبي وزیرستان وانه ایریا ته ګډېدل په لارې کشرون مشرون د حوصله افزایي د پوره ویلوړ وي بیا دا 69 ورسېدل بیا لکه تو چې څنګه پوښتنه وکړله چې دا دنیا ته څه میسج پیغام ورکوي دا د امن ترقۍ خوشحالۍ د ابودۍ پیغام دی چې د نن روغله د مختلفو علاقې نه د ونه په سیل باندې دا د ټوریزم د پوره زبردست یوه موقع دو چانسز دي د اوس دولت لوکل چې کوم خلک دي دلته سرمایه کاري وکړو هغه په دا شکل کوي چې څوک ګیسټ هاوس جوړ کړو څوک چیر لیفټ جوړ کړو او څوک هوټلونه جوړ کړو بیروزګاري ختم شي کوم تعلیم یافته خلک چې دي کنه په بیروزګار دي اته روزګار ملاو شي. ډېر خوند وکړ او دا والا ورده چې وزیرستان ته داسې ایونټ غشول کنه او دا لکه څرنګه چې سپورټس ډپارټمنټ دا ایونټ وکړ دا نور ډپارټمنټ ته داس پوچار دی چې داس مختلف قسمه پروګرامونه وکړي ونه خل ډېر خوشحال دی ډېر په خوند کې دی ونن ډېر خوند وکړ ډېر ښه استقبال یې وشي. کومه ریلی ده دا زه دنیا ته دا پیغام ورکوي چې پاکستان چې کوم ده دا یو امن پسند ځای ده او موږ ډېر امن پسند قوم یو او دلته چې کوم ده که نه امن ډېر زیات ته هېڅ قسم خطره نشته حکومت هم پکار چې داسې ایونټ چې کوم دي که نه هغه سپورټ کړي او هر ځای کې چې کوم ده که نه دغسې ایونټ چې کوم دي که نه هغه انعقاد وکړي. نو دا سایکل راغلی دی ریلی راغی که نه د دې ته پکار ده چې غټ میچونه وشي فوټبال میچونه وشي والیبال میچونه وشي که نه خلکو سپورټ شي دغه دی که نه څه وي ټیلنټ وروشي پکې خلکو جذبه وي که نه د وجې موږ ته پکار ده چې داسې ایونټ کوي. لکه عدنان تاسو وکتلی
اول ځل باندې دلته په جنوبي وزیرستان کې چې کوم دمره غټ ایونټ دي هغه تبیه کړی شوي دي. دغه ریلي چې کومه وه د ډي خان را روانه وه او بیا ټانک ته راغله، ټانک نه ګملزام ته نن اختتامي تقریب چې کوم دی هغه ونه سپورټس کمپلیکس کې تبیه کړی شوی و. په دې کې ستاسو چې کوم د ضلعي انتظامیه، سپورټ ډپارټمنټ، پولیس انتظامیه، عام عوام ورسره سایکلیست چې کوم راغلي وي هغې خبره واورېدلې. نو یقینا د خلکو ډېره خوښي څرګنده کړه چې دلته په اول ځل باندې داسې غټ تقریب چې کوم دی هغه تبیه کړی شوی دی. د دغه تقریب مقصد نړۍ ته او ملک خلکو ته دا ښکاره کول دي چې وزیرستان کې امن و امان چې کوم دی هغه بحال شوی دی. ټوریزم ته وده ورکول پکار دي. دې وخت کې وزیرستان چې کومه ده دوی دا هم وویل چې وزیرستان د مرې، سوات، بټ آباد نه کمه نه ده، خو صرف دا ضرورت د دې خبرې دی چې دلته ټوریزم ته وده ورکړی شي. داسې قسمه سایکلیست یا داسې قسمه چې کوم سلګري دي نور راشي وزیرستان ته. په وزیرستان کې دلته د وزیرستان چې کوم دی ښه میسج دی هغه نړۍ ته ښکاره کړي. نو دلته که موږ وګورو یقینا بدامني تېره شوله او مقصد یې چې ډېر خلک متاثر شو. اوس دې وخت کې امن و امان چې کوم دی هغه خلکو هم وویل چې هغه بحال شوی دی او ورسره دوی دا هم وویل چې زموږ چې کومې سیمې دي انګوراډه، شکای، ماکین، لادا، رازمک، دې کې ډېرې زیاته ښکلا ده. باید حکومت دې سیمې دې سلګرۍ طرف ته پاملرنه وکړي. بیا به وزیرستان چې کوم دی هغه د ترګرۍ په نوم باندې نه یادېږي، د بدامنۍ په نوم نه یادېږي. وزیرستان به د امن په نوم باندې، وزیرستان به د خوشحالۍ په نوم باندې، وزیرستان به د محبت، امن په مینه باندې نړۍ ته چې کوم دی هغه میسج ښودلی کېږي. نو دې وخت کې چې کوم تقریب د ګڼ شمېر خلک وي هغه راغلي وي، هر څه تاسو وکتل. په دې کې دوی دې دا هم ویل چې باید داسې قسمه ایونټ چې کوم دي نور هم په وزیرستان کې جوړ شي. بیا به د سیمه چې کومه ده د سیمې میسج چې کوم دی نړۍ ته هغه په ښکلې طریقه باندې ځي. جی عدنان. جی قدرمنو کتونکو رپورټ تاسو کتو د جنوبي وزیرستان نه دغه ټور ډي وزیرستان سایکل ریس چې د 3 ورځو پورې جاري و د ډي خان نه شروع شوی او د ګوملزام ډیم نه تېرېدو نه پس دغه په جنوبي وزیرستان وانه کې چې دی هغه اختتام پذیر شو. دغه سایکل ریس د تابع کولو مقصد هم دغه چې دغه علاقو دغه امن و امان، دغه ښکلاګانې، دغه رسیلګرۍ چې کوم مقامات دي دغه دنیا ته په ډاګه شي. دغه د ملک نورو سیمو چې کوم اوسېدونکي دي هغوی وګوري چې د جنوبي وزیرستان دغه علاقې چې دي په دغه کې امن چې دی هغه بحال شوی دی. دغه ښکلاګانې چې دي هغه د کتو لایق دي او خلک چې دي هغه دغه علاقو ته د سیل لپاره لاړ شي. قدرمنو کتونکو دغه د جنوبي وزیرستان د ولس خبرې هم تاسو واورئ چې دغه خلک هیله لري چې دغه ترقیاتي کارونه کم چې روان شوي دي د دغه رفتار چې دی هغه حکومت تیز کړي او لږ زر چې دی د دغه علاقو د ترقي چې ده د دغه د منډه چې ده دغه سیوا کړي. نو دغه خلک چې دي دغه به د ترقۍ په منډه کې شامل شي او د ملک د نورو برخو سره هغه به یو شان چې د دغه علاقې ولس چې دی هغې ته د صحت، د تعلیم او نور سهولیات په ورته ترلاسه شي. قدرمنو کتونکو د پروګرام په درېیمه برخه کې به ځو ټانک طرف ته، خو د هغې نه وړاندې وخت شوی دی وړی شانتې دمې. تاسو مشرق ټي وي سره اوسئ.